آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کېدل. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا د فرعون بی بی وا او دې له الله رب العزت په خپل وخت په مصر کې د ټولو نه زیات خایس علم دې له ورکړی. د فرعون بی بی ده خو صبر ته وګوره دا ټوله دنیا راغونډه که داسې صبر به ونه کړي هېڅوک. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پټ ایمان راوړی دی موسی علیہ السلام باندې. فرعون ته پته ولګېده او ورته فرعون وایي ای بی بی ګوره ستا د محل د بنګلې ته وګوره په ټوله دنیا کې داسې محل نشته. ای بی بی ته د خپلو کپړو ته وګوره داسې کپړې به څوک نه اچوي تا ته زه د هر طرف نه پیدا کوم. دا کپړې وګوره ستا په کور کې قالین وګوره چاندي او ملعرلې پکې لګېدلې دي. دا وګوره ګوره د ایمان نه واوړه نعوذ بالله من ذلک زما خدایي ومنه رب مه منه. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایي داسې نشي کېدی زه به رب منم. ته خو زنانه ته په کور کې ووایه چېرې زما پخوا به چې د لور چا واده و هغې به خفه وو که نه وو خفه کور کې به یې ډنګ کوو. اوس داسې حالت راغلی لور به ورکوي بل سړي ته او لس ورځې خو پې دا ډمان ګڼي. داسې ده که نه ده؟ دومره غیرت بې غیرتي مونږ کې راغله. او چې کله یو نیک سړی به خپلې بیبي ته ووایي چې بی بی دا واده به د سنت عمل باندې و نو دغه زنانه ټوپونه وایي که نه وایي وایي اوسه زما کور نه ته دلته کې ما ته شیخي مه کوه په جومات کې شیخي کوه دلته کې به زه خپل ارمان راچو. او بیا چې پې کله مصیبت راشي پیمان بیا جومات ته کسان رالیږي چې جی ختم راته وکړه مصیبت دی تا چې د زوی واده کو د لور واده دې کو د ملا نه دې تپوس کړی چې مولوي صاحب ما ته شریعت وښایه شریعت څنګه دا واده ښیي نو په هغه ټایم کې تپوس نه کوي او بیا په سرو سترګو جاړي بیا افسوس و ارمان کې خو وخت تېري. نو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ته تیاره نه شوه د الله حکم ته داسې کلکه ولاړه. فرعون وویل چې دې ته چې کمې قیمتي کپړې زه ورکوم دغه کپړې ترې وباسئ بېکاره کپړې وله واچوئ شاید چې راوګرځي. لږې ورځې تېرې شوې کلمې نه وانه وړېده لا اله الا الله موسی کلیم الله نه وانه وړېده. فرعون وویل چې دا نه سمېږي د دې نه کپړې وباسئ دا شته کپړې م ترې وباسئ او په لاسونو او په خپو او په غوږونو د دروازې باندې پې میخونه ټکوئ. په دې لاس ته میخ ټکوالی شو ما ورته او دې ډمخانو ته څنګه خوشحاله یو د دې پته به بیا په آخرت کې لګي اوس پته نه لګي اوس هر یو ټوپونه وایي اووه ټوپونه میخونه یې پرې ټکوالي. کله به چې هغې لاړم فرشتې به رالې د پاسه به یې پرې سوری وکړه لمر ته به پرته وه. د الله مدد ته اوس ګوره بیا هم ونه شوه یو وزیر ورته وایي بیا به تا نه ملګري راشي چې مړه دا ستا د په ډنګ ټکور دا ډمان دا زما زه په خپله خرچه راولم داسې وایي که نه وایي. او کله چې درکړمنی وشي نو تا ته بیا دا ملګری خواله راځي بیا د مصیبت په ټایم کې پکارېږي بیا چې ټېلیفون ورته وکړي وي به پکې صفانه کېږي زه خو په لاهور کې یم دا ملګری دی بیا دا د جهنم تېرېږي داسې ملګری چې تا ته مشورې درکړي. وزیر ورته وایي ای فرعونه دا خو ایمان نه اوري او دا په ایمان باندې د صبر او استقامت ولاړه ده د دې نه دا چمړک بې لکه څنګه چې د غوی نه مونږ چمړه وباسو داسې ودروله او ویې تړله او چړی را واخیسته او دا سرمنې ترې ویستل شروع کړه
دا ما او تا تاسې ګپ ښکاري او چمړۍ تې ایستله نیمه چمړۍ تې وویسته ورته وایي ایمان نه واوړه آسیا رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي ای فرعونه دا خو یو نیمه دې وویسته چې مکمل یې وباسي ایمان نه راوړه داسې صبر والا په مصیبت باندې صبر په مونږ خو چې داسې تکلیف راشي ایمان به پرېږدي الله دې اونکي یو سړی به وایي زه خو ایمان نه پرېږدم ستا ایمان ما ته په واده کې معلوم شوی دی که ته څنګه وې چې زه نه پرېږدم چې ډېره تنګه شوه او د عذاب د برداشت کولو نه مجبوره شوه او برداشت نه خبره ووتله او بې پردګي راغلله الله ته وسوال کوي دا سوال الله ته دومره محبوب شو چې الله رب العزت پاټۍ سپاره کې د دې الفاظ ذکر کړل دعا کوي رب هب لي رب ابن لي یا رب زما عندك في الجنة ما ته په خپل جنت کې ځای راکا یا الله مصیبت ډېر دی یا الله صبر استقامت مې ډېر وکړه یا الله باقي د خپل د عاداتو نه بار شوه خبره ونجني من فرعون وعمله یا الله د دې فرعون د عملي او د دې کرتبونو نه مې بچ کا ونجني من القوم الظالمين یا الله د ظالمانو نه مې بچ کا الله رب العزت ته سا مبارکه قبض کړه او وفات شو دومره استقامت په دین وکړ